بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په دې ټیم کې موجود په باجوړ ایجنسۍ کې یو. زما اجازه احمد چې کوم و د نن نه 10 ورځې مخکې یا 12 ورځې مخکې دله ما واده کړی و. دا مې یو خوشحالي مناوله چې زما مشر بچی دی، زه ورته خوشحالي وکړم او هېڅ پته د مرګ او ژوند نه لګي چې څنګه مې زړه کې وم هغسې وشوه. زما د اجاز بچي کور والا چې کوم دا د اوومې لاړله. زمونږ د باجوړ رواج سماج دا دی چې شپږ ورځې د واده تېرې شي، بیا د هغو بیبي واپس د پلار کره ځي. 7 ورځې د پلار که تېرې کړي واپس په 7مه ورځ راځي. د 7مې ورځ چې هغه واپس شوله بیا هغه خپل خاوند ونه لیده. هغه د بازار نه همدغه شانته صرف دله لاش راغی. زما سوالونه به تاسو کیدای شي ښه نه لګي، خو زمونږ مجبوري ده زمونږ اواز د دې عوامو اواز د دې درد چې دی نو هغه عوامو ته پیش کول دي. په دغه ورځ چې دا پروګرام څونه انتظامیه ولالته کې وو په 30 تاریخ باندې کوم دا یو ورکر کنونشن دا د انعقاد شوی و د تحصیل ښار. زه په خپله په دې موقع باندې نه وم. د دې نه مخکې موږ هم ورکر کنونشن کړي وي په هر تحصیل باندې. د بده قسمته دا ده چې زما پېښور کې د بلدیاتي کوم چیرمنان وو د هغې میټنګ و، زه هلته کې تللی وم، پېښور ته تللی وم. او کله چې دا زه خبر شوم چې دا قسم واقعات وشو، نو یقینا هغه ځای کې زموږ لاس او خپو کار پرېښودل شو. ځکه چې او دلته چې کومه پیښه 2 ورځې مخکې راغلې وه د هغې حوالې سره تاسو دا پروګرام ښایو چې بې ګناه خلک پکې شهیدان شو. د هغې والد صاحب موږ سره ولاړ دی، یو نوجوان هلک و هغه پکې شهید شو چې د هغې نه موږ دا مو واورېده چې د پاټو سره هېڅ تعلق نه و، تللی و بازار ته او بس دغه حادثه دې مخې لاره دی نه به پوره ای باندې خبریالو. السلام علیکم. تاسو څه لګوي؟ دا هلک چېرته تللی و؟ دا خو داسې وه چې دا د مصري سورساو سکول یې پرېښی او په بازار کې بیا د ګاډو په مسلطو کار کوي. څومره عمر؟ 15-16 سال عمر. 16 سال. د یوې پارټۍ سره د هغوی څه تعلق نه و. بس ماشومان چکر له تلي وو سمې راغلل. او دوی د والد صاحب څه کار کوي؟ دا به سولپانځي کې د دودپالو ښه کار کوي. او تاسو چې کله دا دماکه وشوه که نه جي، نو تاسو له څنګه پته ولګېده چې زموږ زوی په دې کې؟ هر سړی په دې منډه کې و، هسپتال ته خلک لاړل. هر سړي دا کوښښ کول چې یاره زموږ څوک ونه کړي. هلته به تلل، کسان به کتل، په دې کې د اطلاع مېلاو شوه چې تقریبا څه ټایم د اتوار په چې دا حادثه مخې له راغله نو هغه مازدیګر کې دوی میلاو شو که نه؟ د ماښام ته نږدې ټیم کې کسان تلي ورته کتل، راکتل یې په څوک په نظر نه راغلي. بیا وروسته اطلاع راغله په موبایل موږ ته راغله چې یاره د دې څوک میلاو نه شو. نو په لا ورځ کې هلته بیا موږ ته اطلاع میلاو شوه چې تاسو راشئ. تاسو هغه ټایم تللي وئ دلته کې موږ دلته دا خوریا باندې لره بیا وروسته د دې اطلاع وروسته راغله چې کاکا وعلیکم السلام. څه باندې به خو هغه ټایم بیخي د قیامت غوندې و. بچي دا خبره شو لا ښه شه دی خپل بچي نه خبره مې نه وو، ځکه چې کومه دغه چې راغلی وم دا ټول زموږ بچي دي چې کوم دی ښاریان او طالبان دي. خبره دا چې ټول دا د دین چې کوم دی بوسغلۍ او دغسې زموږ چې کوم دی نو خپل بچي نه علاوه هم زموږ ټول بچي وو. دغسې چې کوم دی نو زموږ وجودونه چې کوم دی کار پرېښوست او دغسې حالات وو. بیا پکې دغسې چې کوم دی نو موږ په خپل ځای کې بیا هلته مطلب چې مانځه ټیم و، موږ چې کوم دی لمونځ وکړو. د هغه نه بعد چې کوم دی بیا زه خو دغه خپله غریبۍ ځای کې وم او بیا دا ورېرونه هم راغلي وو خدمت دپاره دلته هسپتال ته چې کوم دی منډه تلله. هلته زموږ د ګاونډ کې رشته دار وو، موږ ټول رشته دار یو 3 واړه او دغسې مطلب ورېرونه په دغه خدمت کې وو. بیا مطلب د کور نه ماتریم وشو، بېچاره دغسې هغه هلک چې کوم دی نشته دی نو هغه بیا ما د خپل ورېرونو سره چې کوم دی رابطه وکړه. دوی ویل چې یاره دغه دی پلانکي کس ویل چې یاره په دې کې وه او چې کوم دی بل مریض یې په هغه کلی او دغه کلی و که نه. نو بیا هغه ټیم کې موږ ویل چې ځه بس خو هی به دغسې به خدمت به کوي به. نو د هغه نه بیا وروسته بیا زما د تره زوی چې کوم دی 10 منټه بعد ټلیفون وکړو ویل چې هلکه څنګه چل دی. بیا واپس وروسته بیا خو بیا ده ته پته لګېدلې وه، ده ویل چې هغه سړی خوږ دی او راشه کور ته. نو هغه ټیم کې بیا مطلب دا دی زموږ وراره و هغه چې کوم دی موټرسایکل یې راوست او موږ یې کور ته راوستلو. نو خبره دا ده چې بس
په دې دغه چاره دا خو مسلمانۍ ټیک دی مرګ دی دغه دی خو بل په دې شهادت باندې موږ چې کوم دی د الله نه چې کوم دی راځي خو موږ په دې دغه چاره مطلب دا دی چې دلته نو کفار شته نه څه بل څه شته دی نه څه بل څه شته دی لکه زموږ هغه مطلب دی خفه په دغه شو چې دا موږ تپوس د چا نه کوو کومه پورې به یې کوو نو د دې لپاره چې کوم دی بس الله دې زموږ حفاظت وکړي او مطلب دا دی چې دا شی خو زموږ د عوامو دغه نه چې کوم دی وس نه بار دی خو دا دې زموږ الله چې کوم دی الله دې زموږ حفاظت وکړي او خبره ده چې الله دې موږ ته نور خیر راپېښي او اوسه پورې د پارټۍ د طرف نه څوک راغلي تاسو یاره جي پالټۍ والا والا راغلي دي او پرون کارته باندې د سکاوټس والا دغه راغلي وو. هغه مازدیګر لیټ ټیم کې راغلي نن زموږ درېیمه څلورمه ورځ ده خو زموږ صحیح چې هغه راځي نه دا کله په دې ځای کې یو پارټۍ والا نه دی راغلی یو پارټۍ والا نه راغلی نو دا خو خاص کر د پارټۍ په سطح باندې پروګرام او په کار خو دوی ته دا و چې دومره غټه حادثه راله په سلګونو شهدا پکې راله زخمیان پکې راله او دوی اوسه پورې ما ښکاري بېګا سره مولانا فضل الرحمن صاحب او ورسره شهباز شریف صاحب چې کوم وزیر اعظم دی هغه یې پېښور ته تللي وو نو په کار دوی ته ښودل دي چې د باجوړ ته راغلی وی تاسو سره ودرېدلی آی جي او دغه راغلي وزیر اعلی خو صرف په هسپتال کې به د چا سره میلاو شوي خو دلته نه دي راغلي د چا هغه مرضي نه دي صرف خپلو تصویرانو لپاره پیکچر به یې کلي په هسپتال کې خو د هېچا کلي ته نه دي تللي نه پالټو والا راغلي نه انتظامیه والا راغلي دلته دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې زمونږ په دې باجوړ کې چې د تیرو څو کالونو نه په دې باندې هغه ظلم چالو اول یو شان ظلم و د دې غریبانانو هسې بې څه وینې تویېدې بیا هغې نه بعد دا شوه د هغې نه بعد هم پکې داسې حالات چالو شو چې هغه د کتو نه دی هسې بې څه مسلمانانو او په ناخبرۍ کې هغې غریبانانو شهیدان که نو کاکا تاسو له چې کله خپل زوی میلاو شو که نه جي نو کور به څه حالات یاره کور خو جي بس دغه حالاتو خبره ده چې موږ خو خپل ذکر کاوه د الله نه منظر شمه بس خپل ذکر م کاوه نور حالات خو دغه خپل بچي خو به سخته چې کوم د هر سړي ته پاته ده که نه د حالات داسې وو چې بس د الله نه چې کوم د خیر غوښتو بس خبره دا ده چې ډېر سخت حالات وو خو داسې بس د الله نه منظر شمه الله راوبسي او الله را باندې چې کوم دی اسان کړه او نور درته الله خیر پکې څو زامن وو یاره جي زما 15 بچي دي د بچي مشهور جي نو بس ډېره ګرانه ده جي بس الله دې بس د ملک په خپل حفاظت وکړي که نه بل دا هم پرې تقریبا 2 هفتې د ده واده وشولې 2 هفتې د واده په دغه ورځ باندې د دوی کور والا راغلی و دا بازار ته تللی و او هغې له چا کم دلته کم سامان یې خوستلی شوی لکه زموږ د دغه رواج مطابق دلته هغې چې اول دا یو شی بل شی راوړي د پلار د کوره هغې د هغه دپاره ایښي و ټلیفون ورته د کشر ورور وکړو چې یاره تاسو راشئ او دغه دی هغه ویل چې یاره موږ بازار کې هغه کار کوو ترکاڼۍ کار به یې کوو هغه ویل چې زه اوس هم نشم درتلی لیټ به درځم لکه زما سره نور مېلمانه دي ملګري دي هغه به راسې درځي د هغه نه بازار نه بیا هلته تللی و چېرته ماشومانو به ورته ویلي چې چکر له ځو بس هلته په هغه باندې دغه حدیث هلته کې راغله دا کوم چې دغه باندې سوشل میډیا باندې هم ډېر چلېدلی اجازه چې لکه د 10 کالو 10 ورځو جینۍ دې پاتې شوه او دا غریب پکې بې ګناه شهید شو د هغې هم پاټو سره څه تعلقات نه جي هغه هم نه و بس هغه به ترکاڼي کول او دوکان یې به دا بازار کې د ماشومانو خو بس ماشومان ویل چې زه چکر له ځو بس یې چکر دپاره هلته کې تللي او تقریبا دا بله خور هم دغه زموږ د خور لور ورسره وه نو دواړه طرف ته زموږ خویندې دي هغه طرف ته یو خورزه وه دا هم خوری و او دا هم پسې د تره زوی و ډېره سخته ده نو بس ګرانه ده الله دې اسانه کړي خو په کار دا ده چې موږ له انتظامیه والا دلته راغلي وي دا دلته زموږ څخه همراضي کلی وی پالټو والا راغلي وی یو کس دلته زموږ ته رانلی الان کې د بازار او د دې ځای تقریبا 2 کیلومتر لار نه ده چې مونږ میډیا والا را رسیدي شو نو کم از کم حکومت سره خو دومره زیاته سکیورټي او هغې هر قسمه هغې ته سهولت ورسره شته او هغې نشي راتلی نو دا خو ډېره زیاته د افسوس خبره ده دوی د پکار دي زمونږ چې څومره ادارې دي